الرحیم باب اقبال المحیض و ادباره باب معرفت اقبال المحیض و معرفت ادباره دراتلو د حیض او د تلو د حیض معرفت به پس شي سره کیږي. دا باب امام ترمذی رحمه الله په تایید د مذهب حنفی کې لګولې دي چې انواع او لونونه د دم د حیض چې دي که حمرت وي که سوداویت وي که خضرت وي که قدرت وي دا ټول من الحیض دي حتی ترین القصه البيضاء سپینه چونه چې وګوري هغه به د حیض نه وي. نو معرفت د اقبال د محیض او معرفت د ادبار د محیض تشي نه کیږي. دیوای وکن نساء یبعثنا وی بی بیان د نبی اسلام د زمن لګل وي خادمین یا خلق او لګل وي عائشه بی بی تا بدرجته درجه یا خرقه ټوټوي ته ویل کیږي یا وعاء یو لوخه فيها الکرسف چې پاره کې به کورسف بی بیان استعمالي د پومبینه جوړي د دفه د پاره د دم نو دې ته به یو ټوټه کې دا کورسف چولې او یا په یو لوخي کې دا به عائشه بی بی تر علیګه چې اوس دا مونږ څو غنو هیڅ یو غنو کنا چې وو په دې کورسف کې سفرت جوړواله فتقول نو عائشه بی بی ورته ویل لا تعجلن تاسو جلتیانی مکوي چې ځان پاکو غاڼې او غسل وکي او من شروع کوي جلتی مکوي حتا ترینا ترته چې تاسو وګورئ القصه البيضاء چونس پینا بی بیان ورته سپینا شاوي دا مو چې ترسو نه لیدل هغه پوری تاسو جلتی مکوي. تريدو د عائشه بی مقصد پدې سره طهر من الحیضه رحیض نو دې مسله کې د ټولو نه زیات اعتبار قول د بی عائشه لره او هغه چې کوم دی قصه بيضانه بغیر کل الوان چې دی هغه من الحیض غني دا د احناف رایش. وبلغ بنت زید بن ثابت دې تر رسیدلیو چې نصاب بیان چې وی هغه به ډیویرا غوختي من جوف الليل او ينظرن الى الطهر بيکتا دې باره کې دومره باعث وي. نو فقالت دا بنت زید بن ثابت ویل ما كان النساء يصنعنا د نبی اسلام د زمانه بی بیانو دا کارونه نه کول وعابت علیهن او د خپل زمانه بی بیانو باندې عیب بیان کا چې دا تاسو ولې دومره حرج په ځان باندې لازم وای دام په تایید داغه کې پیش کوي ښا یعنی هغه کم چا چې دارای جکړی وا چې وینا سرا او تور من الحیض دا لکه مذهب احمد او شافعی او زړه د حیض نه ده خړه د حیض نه ده شنه د حیض نه ده. نو دغه زمانه د دی زید بن ثابت لور چې دا دی کلی کې چې چا دا دغه رائے په ذهاب کړو د تمیز باندې ناغي دومره مشکل کې واقع شوی وي چې کله کله به نیمه شپه کې به ډیو راوړه او ټوټي به اوس بیلول سره چې دا اوس وینه زیړه شو او کدا تور او سره شو نو دی په عیب بیان کا چې زمانه د نبی اسلام بی بیان داسې نه وي هغه فرقونه پس پینو پسرو کولو او تاسو فرقونه په زړه پسرو کوي عیب بیان کا دایم په تایید د مخکینی قول کې پیش کا همدغه مذهب د احناف دی. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. نو کله چې راشي حیض فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي نو مونږ وی دا معتاده ده را دي شي حیض هغه ایام معلومو د معتاد استا کی او شوافع او موالک او احمد سے وای چې اقبال د حیض په لون سره کیږي تا ته پته ولګيږي چې لون سور شو تور شو دا په باندې حمله ځه باب الناسق بالحائض والصلاه دې کې ګوره حرجم لازمي لوی حرج ده ځکه یو خو د کپړو
پتم نه لګيږي. مثلا دا یو زنانه د هغې شین پرتوګ اچولی دی، په دې شین پرتوګ باندې تاسو یوه توره وینه واچوئ، هغې لون قدرت ته وړي، هغه خړېږي بیا. خو که تاسو په سوچه سپین پرتوګ باندې دا واچوئ نو بیا بل شان فرق وي. دا شان دوی کې کومې کپړې استعمالوي، کپړې تر کپړې فرق لري. که ډېره سوچه کپړه وي په هغې کې هغه رنګ زیړ د سور نه بېلېدی شي، ولې که مقدر او خړه کپړه وي بیا دا نه بېلېږي. او دا شانته امام منیفر رحمت الله علیه د مذهب محدثین دا خبره کوي چې ته تمیز په وینې لون باندې کې یوه بیبي ده چې هغه نوې حایضه شوه، نو دا زنانه دومره سادهګانې او کم عقلې وي چې ډېرې حکایات به تاسو م اورېدلي وي چې داسې بیبیانې شته چې هغوی خپلې مور ته لکه د تعجب په شکل باندې ویلي دي چې په ما دا نه راختلې ده او ما ته داسې مشکل دی او ما ته فلان دی. یعنې غریبه تر دغې عمره خبره نه وي چې ګینې بیبیانو باندې داسې کارم کېږي یا دا پې راځي. امور یې پې پوه شوي، هغې پې پردې اچولې به یې کپړه ورکړي استعمال کړي. نو چې یو زنانه په ابتدا کې دومره ساده وي نو هغه به بیا فرق د دې دواړو په لون څنګه وکړي چې دا اوس یې لا توره شوه او دا یې لا سره شوه، دې کې حرج لازمیږي. هغه بیبي عایشه صدیقه قول چې ترین القصة البیضاء، هغې باندې احناف قول حملوي. باب لا تقضي الحيض والصلاة. وقال جابر بن عبد الله وابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا اتفاقی خبره ده او سوا د چانه ده حروریه فرقینا ده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة تجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت آیا راګرځي به وزمونږ مون لرا اذا طهرت، نو فقالت حروریه انت، ولې د خوارجو نه اوله اجتماع په حرورا کې جوړه کړې وه. قد كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، او قالت فلا نفعله، موږ به دا نه راګرځول. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابه. جائز دي. أبيه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت صرت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها. خميلة قطيفه غټ صادر فانسللت ذهبت خفية پټ وسخیدم فخرجت منها. فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر، هغې نه سوا نورې جامې دې لپاره استعمال کی یا کپړه استعمال کی یا دا جامې بالکل دې لپاره بدلې کې جایز دي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حدت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حاضری د حایضو هغه داګونو د عید لره چې کوم ځای کې د عید د اختر منځونه ادا کېږي هغې ته تللی شي، دارنګې شرکت کولی شي په دعا د مسلمانانو کې نه اجتماعي دعا کې. ویعتزلن المصلا، خو د مصلا نه به جدا وي، ځکه حکم د مسجد پیدا کوي په دغه وخت کې، هغې نه به دی جدا وي. لکه څنګه چې مسجد ته نشي تللی مصلا نه دی جدا وي، او باقي په مجالسو د خیر کې دی شرکت کېدی شي جایز دي. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا. دا حفصة بنت محمد ابن سیرین ده. قالت كنا نمنع عواتقنا، مونږ به منع کولې هغه پیغلې خپلې عاتقه شابه ځوانې جنکۍ پیغلې، دا به مونږ منع کولې یخرجن چې ووځي فی العیدین په اخترونو کې، دا به هم نه پرېښودې. نو موږ د کلي دا رواجو په عراق کوفه بصره کې فقدمت امراتون، یوه بیبي زموږ علاقې ته راله، فنزلت قصر بني خلف، دا په بصره کې یو ځای و، نو هغه واړول کورې واړولو په قصر د بني خلف کې، دلته اوسېده. دی بیبي فحدثت عن اختها، خورې صحابیه وه، خورې څه وه؟ صحابیه وه. وایي دی بیبي چې کوم دی حدیث بیان کړه د خپلې خور نه. وکانه زوج اختها، او د دې خور خاوند چې او خیر دی غزا مع النبي صلی الله علیه وسلم 12 غزوه، 12 غزاګانو ته تلو. وکانه تختی ماهو فی 6، زما دا خورم دی بیبي وی چې ورته شپږو غزاګانو کې تلی و.
نو قالت زما دی خور ویل چې فكنا نداوي الكلمه مونږ به د زخمیانو جرحا هغه دوايانې کولی ونقوم على المرضى بیمارانو باندې قیام د خدمت مونږ کو. نو فسالت اختي زما خور پختنه د نبی اسلام نو کړه اعلى احدانا باس اذا لم يكن لا جلباب زمون په یو کس سباق شته چې نوی هغه لره جلباب یعنی غټ پړونه چې په ځای د برقې بده استعمالو الله تخرج چې دا ونه وزي جلباب نه لري عذر لري لاړ نشي بار ته مواجهه د خیر ته عیدګاه ته وغیرہ. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ورواجه غوندي دیتا مرګري د دې د جلباب خپلنا یعنی قبل جلباب لري هغه دی ورکی او یا معنا دا چې د خپل جلباب غټي دی کې دی پټه کې ځان سره ولتشهد الخير او دا بیبي دی حاضرین کوي اجتماع د خیر لرا او دارنګ حاضرین دي کوي دعوت المؤمنین د مؤمنانو اجتماعي دعا لرا دي کې دعا اجتماعي ثابتيږي ښا. فلما قدمت معتيه نو دا وای چې کله معتيه رااله نو ماتي پښتنه وکړه چې دغه بیبي د خپل خور داسې واقعیا بیانې. نو ما ورته ویل سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قالت دا خبره تا د نبی اسلام نو ورېدلې و. نو غیره ته ویل چې بی ابي پلار مې ته قربان شناعم بی ابي. اوس دا بیبي وای دا ابن سیرین سیب دالور دا وای وکانت لا تذکره الا قالت بی ابي. دا معتیه چې وا کله به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یادولو نه مگر چې یادولو نه دا به ویل چې بیا بی پلار مې ته قربان شه پلار مې ته زار شه. دا الفاظو لا تذکره الا نبی یادو نبی اسلام الا قالت بی ابي سمعته يقول دنا مې اوریدلی ویلي تخرج العواتق وجبا پیغلی و ذوات الخدر خاوندان دا پردې خدر اغا هو الستر يكون في ناحيه البيت تقعد البكر وراه. دا غ پرده و چې کمرو کې غټي غټي کمرې وي او په خواخو دا خپل رشتہ دار ټول بم دې کمرو تر اتلل نو بیا به ما کوټه کې او پرده ونو دا پیغلی ستر والے بیبيانې به تیا خوا کې ناشته نو پیغلو ته ذوات الخدر وي پرده دا وی ډیر وا. نو خاوندان دا پردو چې دي والحيز او حایزه دا تخرج العواتق وذوات الخدور والحيز دي وزي وليشهدن الخير او حاضرین دي کې مجالس د خیر ته او دعوت المؤمنین او دارنګ دعا اجتماعي د مؤمنینو ته وتعتذر الحيز المصلى او حایزه دي جدا کیږي دا د مصلانا نو حیز جمع د حایزه شو لکه کومل جمع د کامل. نو قالت حفصه فقلت الحيز ما ورته حیزم یاد کړل نو ما ته ویل چې الیس تشهد عرفه وکذا وکذا ولې حایزه عرفه وکذا وکذا فقط طواف نشي کولای نور خپل شي دا مجالس د خیر نه دي څه چال تتلی شنو دا شان حایزم تلی شي سر مصلا ته نه زی او باقی نور مواضع ته مجالس د خیر ته حاضری کوي. دا شان روایت یا په مسجد کې اعتکاف تاسو ته تیر شه دو مسلمي او دارنګ د مساجد تر جمعتونو جمع تر دوی راتلل دا ټول په حدیثو ثابت دي او حتی کې دا الفاظ هم شته چې خاوندانو منع کولې د مسجد د تلونو نو ممنه دا خبره دام شته. خو سره د دین نبی بی عائشه صدیقه څخه فرمایي روایت د بخاری کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې حال کتلې وي لمنعهن عن خروجهن الى المساجد او دا رنګ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه په ډېر موثرو خپل بیبي به منع کوله د مسجد د تلونه. نو هغه نه بعد چې فتنې زیات شوي د خلفاء او صحابه په زمن کې لا مناعت طرف ته رجحان ورکړی شو او په حدیثو کې هم دې ته اشاراتو چې مونږ د بیبي دا په مسجد کې دا غوړه په حجره کې غوړه د مسجد نه او دا رنګ بیا په کوټه کې غوړه د بهر انګړ نه او بیا په غدن نه کوټه نه کې غوړه د بهر کوټې نه دا ټول ترغیبات د دې خبرې او چې دوی څومره ځان ته منځو کې او څومره مساجد ته حاضرونه کې دا دوی ته افضل دی. او دې زمن کې خو یولس فقها او عبارات په دې باندې تصریح کوي چې عمل فتوا اليوم نو هغه په حرمت باندې دا تاسو محشم ورته اشاره کړی دا کنه ويروى عن الثوري فاما اليوم خروجهن قلت اليوم الفتوى على المنع مطلقا. نو سفیان الثوري چې کوم زمانہ کې دی هغه زمانہ کې دا خبره کوي نو نن سبا وسنګ جې شي
باب اذا حادت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء اذا حادت في شهر 3 حيض یو خزه په یو میش کې درې حیض باندې حایزه شي کې دي شي کې نشي کېده وما يصدق النساء في الحيض او هغه چې تسدید کولې شي د بیبيانو په حیض کې او په حمل کې او تسدید به کولې شي فيما يمكن من الحيض په هغه اندازه کې چې حیض ممکني پاغي چې بالکل یې د عرف مخالفه خبره نه وي د دوی تصدیق به کولې شي. دا امام بخاری رحم الله بعضی ترجمه ډېرې معلق او پیچیده وروړي دي. تاسو لږه اقل موده او اکثره موده د حیض را معاده کوي نو د زبانه بیا پوه شي دا د معلقات نه دي. زموږ مذهب دا دی چې اقل حیض 3 ایام دی او اکثر لس. صحیح شو؟ اقل موده د طهر 15 دی زائد ته حد نشته. امام شافعی امام احمد ته وایي چې اقل موده یوم و لیله ده. صحیح ده؟ او اکثر د امام شافعی رحمت الله علیه په نس 15 او دا امام احمد رحمت الله علیه په نس 13 اکثر. او امام مالک رحمت الله علیه او طهر کې امام شافعی امام احمد زموږ مرګره په اقل د طهر کې. امام شافعی رحمت الله علیه اغا اقل موده لا حد له د حیض اقل ته حد نشته 15 سکند دی راشي چې څنګه رااله بس دا حیض او اکثر چې دی یا ولذ دی یا تلذ. اوس دا خبره چې اذا حادت په شهر 3 حیض په یو مذهب نه جوړي سوا د مذهب د موالکونه چې هغه دلته اقل موده سکند خودلې ده. خود د مذهب که په اکثر کې د احناف په شانوینو بیا دا صورت پکې جوړېدو دا تا تدی کې وي مطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء نو چې 3 قروء تیرې وخت راشي چې هغه قاضي د وړاندې وي چې ما په دې میاش کې 3 حیض تیر کړي به روانه مزمه دا خبره قبله کنه قبله یو میاش کې 3 حیض راتلې شي کنه شي راتلې. اوس که چرته اکثره موده د موالکو پنځ زمونږ په مذهب خدا صورت نه جوړي ولی نه جوړي طلاق خو ورکه په طهر کې. صحیح ده؟ اوس د موالکو د احناف مذهب دا دی چې مراد د قرء نه حیض. زمونږ مذهب کې حیض به مراده 3 ورځې حیض حساب کا 15 ورځې طهر حساب کا 3 15 اتلس وکا بیا 3 ورځې حیض حساب کا ابي خيغه عقل درته یادو مو سو شوي یوش بیا 15 طهر حساب کا سو بیا 3 ورځې حیض حساب کا 9 شم ورځ باندې زمونږ په نس باندې د دې عدت امکان لري چې پوره شي. یعنی کچرته 9 ورځو کې دعوا وکړه چې زما 3 حیض راغلي دي قضا کې قبلې دي شي عند الاحناف. اوس په یو مېش کې څنګه پوره کې زمونږ مذهب پکې نه جوړیږي. سوچ مو ده مسئله د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب خو بالکلیه نه جوړي. تاسو یې چارګه هغه اقل یوم و لیله وي څنګه نه جوړیږي. اقل یوم و لیله وي هغه قرون مراد طهر اخلي او اقل د طهر بیا 15 اخلي. خبره مو پوي چې هر کله اقل د طهر 15 اخلي وسه جوړ کا هغه سوای داغه پنځ باندې بو 77 ورځې جوړه ولی چې کله د په طهر کې طلاق ورکړل را روان حیض هغه عدت نه حسابي او په حیض کې طلاق نه کیږي. طلاق په طهر کې ورکه نو یوم ولیله خدل ته حیض حساب کوي وش په ورځ اقل خدا شو کنه دا ته واخل 15 ورځې طهر دا یو عدت یو قرأ شو شپاړه شوي یو ورځ بیا ور باندې حیض واخلا اخو دا عدت نه حسابي کنه نو ول شوي 15 طهر دا دویم شو ول 115 دوه شوي یو ورځ بیا حیض واخلا 15 ورځې بیا طهر واخلا یو ورځ درې شو 15 77 نو د په مذهب باندې که یو خزي 75 ورځو کې دعوا وکړه چې زما 3 اطهار پوره شوي دي نو قبليږي یو مېش کې د په مذهب هم نه قبلي. خبره پوه. امام احمد رحمت الله علیه مذهب تراشه د امام احمد رحمت الله علیه اقل د طهر 3 هغه اقوال التفاقل د طهر کې زیات دي خو زه دا یو قول را واخله چې ډېر لته ویلې ده
یو ورځ حیض کا هغه ملته د امام محمد سے مرګره ده د امام شافعي سے انا داغه نه یو قول داشته دی چې د امام احمد سے نه یو قول داشته چې قرأ چې دینو حیض تویل کیږي هلته د جمهور مذهب دار چې مراد د قرأ نه حیض دی امام شافعي سے متفرد دی یو غیر معروف قول د امام احمد هلته دی نو داغه په مذهب کې به درې دیر شپږ دیر راځي نه درې دیر راځي دا راځي چې کله طهر کې طلاق ورکړل یو ورځ به حیض حساب کې 15 طهر شپاړس یو ورځ حیض کول شو 15 طهر شو نو 2 دیر یو ورځ حیض کنو 3 دیر تر شم ورځ باندې نو خو میاش خو بیا هم نشو کنه امام احمد سے مذهب کې نه جوړي نو دلته شاسه بوای شاسه بوای چې دا ترجمه چې کوم د ډیره اقرب د مذهب د موالکو ته نو زوایم چې ډیره ابعاد د مذهب د موالکو هغه نه خو ډیره ابعاد ځکه چې شاسه به دی یو وخت کتلی دي چې هغه په نسبت باندې امام مالک صاحب چې د جمهور مرګره د قرأ حیض اخلي او اقل د مودې د حیض سکند اخلي چې اقل ته حد نشته یو سکند راشي دې ته سوچ کړی دی نو دې ته خو دې سوچ کړی دی ولیکن اغل ته دی بل اړخ ته به سوچ نه کوي چې د خو قائل د دین نه چې طهر لس ورځې دی کنه دی قائل د دې چې اقل د طهر ولس دی یا تلس دی نو چې ولس راواخلا نو چې کله دی باندې حیض یو سکند راغی کنه او دا یو شو طهر راغی ولس صحیح ده نو به یو سکند په باندې بیا راغی هغه سره ورځ مې حساب وا دا ولم ورځ مې حساب وا نو ولس بیا مرګري کا ور سره نو ولس تلور دې شنو ولس بیا مرګري دا خبره کوم دي تورسه هغه 51 تلاړه نو دې کې شاسه بار هم دا خبره کوي چې دا اقرب د مذهب د موالکو ته دا ترجمه زم دا ابعد ده د ټول مذهبونو دا ترجمه لري دلته تفرد کړي دي شذوذ کړي امام بخاری دا د هیڅ په مذهب باندې دا قول نه صحیح کیږي د هیڅ څلور مذهبونو کې د هیڅ په مذهب نه صحیح کیږي کدا سي مذهب چرته پیدا شي دا سي مذهب چې اقل پشان د مذهب د موالکو وي او اکثره مدد طهر لس ورځې واخلي پیدا امکان شته اوس په دې قول نشته اکثره مدد طهر لس ورځې هیڅ قول نه دی کړی په ماقاله مدد طهر اقل مدد طهر کې یا 13 دي یا 15 درې مذهب په 15 دي امام احمد امام شافعي امامنا او امام مالک سے په ول 17 قائل دي او امام شافعي سے د 13 قولم مشهور نه دي غم غیر مشهور دي راجح حدا چې غم 15 وي نو دا ترجمه په یو مذهب برابر نه ده باب اذا حادث بشار ثلاثه حیض او دا چې مونږ اقل درې ورځې وایو اکثر لس ورځې وایو یو خبره کړي د شاه سے باغ باندې جواب کیږي وې دې ترجمه صحت چې کم ده په مذهب د حنابلو باندې او په مذهب د احناف کې دي شي هغه وایي ځکه چې ډیر کرته عربان کسر نشماري عددو کې عقود راخلی یا کسر ته اعتبار نه ور کوي نو اذا حادث په شهر ثلاثه حیض یا لند چې کم راځي چې ممن يرضى دينه ان حادث ثلاثا في شهرين ودا شهر نه مراد دیر شو دي عقد مراد ده ادا عقودنا او هغه مزید چې درې ورځې دي عند احمد او مزید چې نه ورځې دي عند احناف فکسر نه شمار شوی لکه دا چې راځي تاسو نن بخاری کې تیر شول سبا راځي درته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلويخ کرنے کې بعثت لس کاله مکه کې نزول د وحی او لس کاله مدینه کې نزول د وحی نو شپته کالو کې وفات راغی شپته کې کله وفات شو خدري شپته کې او کسر نه شمار شوی خبره پوښ کله کله عربان کسر نشماري نو هغه ته اعتبار نه ور کوي دغه تعویل کوکړي شي خدا یعنی اقرب چې د ته مذهب د حنابلو ده دویم مرتبت کې مذهب د چا د احناف ده اقرب ورته دریم مرتبت کې اقرب ورته مذهب د شوافیع ده څلورم کې ورته د موالک ده دا ټول نه بعد هغه کې 51 ورځې جوړيږي وما يصدق النساء او هغه چې تصدیق وکول شي د بیانو په حیض او په حمل کې د حیض بابت کې دی قول ته اعتبار شته د حمل بابت کې دی قول ته اعتبار شته دی ویل زه حامله نه یم زما بعیدت په اقراو باندې بس صحیح خبره کدی ویل زه خو حامله یم
زما عدت په وجه د حمل باندې د دې قول ته اعتبار دا په اوس عالمه ده مونږ څه خبرې چې حامله ده او کنه ده قاضي په څه خبر ده نور خزي په څه خبرې دي دې قول ته اعتبار ده خدا علی اعتبار ده چې فيما يمكن من الحيض د حیض داوو کې چې امکان د حیض خوې کنه اسنه چې لس ورځې تیری وي ما درې حیض تیر کړی دي دا اوس امکان نه لري دلیل پیش کوي چې د خزو قول ته ول اعتبار ده قوله تعالی ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في رحمهن حلال نه دوی د پاره چې دوی پټ کې هغه چې پیدا کړی خدای تعالی پر رحمونه دی کې چې حمل دی او حیض دی اوس دین استدلال کوي چې دوی ته کتمان حلال نه دی نو فوجب الاظهار واجب شو نو فلو لم تصدق فيه لم يكن اظهار فائده چې د خځې اوس په اظهار کې تصدیق نشي کولای شرعاً نو د اظهار فائده څه شو کله دې قول معتبر نشي باید استدلال کړي وی چې دې ته جایز نه دي چې پټ کې حیض او حمل نو چې هر کله جایز نه دي اظهار واجب دی اوس اظهار قبله کنه کین نه قبله د اظهار فائدہ لري څه بیا او دا نه خپل پته لګي چې اظهار یو کنه ته به معنی خبره کنه ويذكر علی و شریحنا ان جاءت قدرات لو کپ بینو باندې من بطانت اهلیا د خواص د خاندان خپلنا نور بیبیانی گواهی پیش کړي وا اهل کې بطانت او خواتدا سے خلق مم يرضى دینه چې دین مختار لرلو فساق فجار خزنوی هغه گواہی وکړه چې ان حاضر ثلاثه فی شهر دی میاش کې دا حیض شوی د درې کرت صدقت تصدیق به کولې شي عیدت به پوره بزیبا مثلا د عیدت روانه ده شاه سے بوئی چې صدقت دیانتن لا قزان دیانتن به تصدیق وکړي شي بینه او بین الله بینها او بین الله قضاء نه قبلېږي دا ځکه دا اربعه مذاهب کې د چا په قول نه کېږي او تا پاس خپل د عقید لګولې دی او ما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض چې ممکن خو وی کنه اوس په یو ډاکټر هم لا دانه دی ویلي چې په میش کې دنه درې حیض راځي ډاکټر لحاظ سره صحیح نه دا دایمو تحقیق د لحاظ نم چې دی امامانو بده مسایلو کې چې فیصله کوي طبيبانو حکیمانو سره به رابطې لرلې ځان نه کوي نو دا اقل د مودې د طهر چې دی هغه 15 دی یا 18 دی یا 13 دی دا نه جوړیږي په یو میش کې دا وقال تقراها ما كانت يعني قبل العدت چې سمخ یو واغه وبه قال ابراهيم وقال عطى الحيض يوم الى 15 یو ورځ تر 15 شوافع او تایید پیش چې عقل ادا دي اکثر 15 نو ساعتا سے قول په امام سے ملزمی ته حجت خو نه دی کنه امام سے چې وی عقل 3 ایام دی او اکثر لسر زری اگر سره متعدد حدیث دی بابت کی یو حدیث د عبد الله بن مسعود دی الحيض 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 فإن زاد فهي مستحاضة روایت دارقطنی دویم روایت د احناف سره روایت د ابي امامه دی مرفوع حدیث دی اقل الحيض للجاريه البكر والثيب 3 واكثرها ما يكون 10 ايام هغه چې لسره دی فاذا زاد فهي مستحاضه زیادت استحاض دی بیا دا روایت د تحاوی دی او د دارقطنی دی دریم حدیث د واصله بن اسقع دی نبی اسلام فرمایي اقل الحيض 3 ايام واكثره 10 ايام روایت د دارقطنی دی څلورم حدیث د معاذ دی مرفوعا لا حيض دون 3 ايام کم د دریونه حیض نشتا ولا حیض فوق 10 ایام لسونه بر حیض نشته لري دا څومره تصریحات دي تو د دې په مقابله کې امام شافعي ته استدلال څه کړی دی دا حدیث نکړي شطر عمرها ناس تیمون کې شطر وینیم ته وي الکه شطر ارض کې خو نیم ته نه وي شطر هيڅ تم ویلیش شطر وینیم ته وي نو 15 شو نو اره خزه خو به 15 کې نیم نه کنه تی پاره حمله اخو اکثر مدوته دومره وای نو دا بعید د مجملات او استدلالات دي مصرحات دغه دي دا روایت ابن عدی په الکامل کې پنځم حدیث د ابو سعید خدری دی مرفوعا چې اقل الحیض 3 واكثره 10 او به دي کې د طهر ذکر وګورا واقل ما بین الحیضتين 15 یوما د دوه حیضونو منځ کې اقل چې دی چې طهر دی 15 ورځې نو بیا روایت د شریح او د علی ته د مقابله مرفوع کې کله قبل ولیش دا روایت د ابن جوزی د په علل متناهیه کې او شپږم روایت د حضرت انس ته دی هغه په دغه الفاظ باندې دی
هغه ابن جوزی ذکر کړی دی و روایت د بیبي عائشه صدیقه ده هغه هم ابن جوزی ذکر کړی دی په دغه الفاظ باندې دا احناف و دل دي. وقال معتمر نبی قال سالت ابن سیرین المرأة تردم بعد قرئها ابن سیرین نمی تپوسو که یو زنانه ده ګوري وینا بعد قرئها ورستو د حیضنا ب5 ایام 5 ورځې بعد دا څنګه دي دا حیض راځي؟ قال النساء علم بذلك بیبیان عالمی دی په دی باندې اوس دلته د علم بیبیانو تسپارلې چې ما ته پته نشته دی دا مقصد. امام شافعی سے امام بخاری سے دا خص کی چې ګورا دم بیبیانو ته خبره اوس پارله کنه بس بیبیان عالمی دینو کې دي چې 5 ورځو کې راشي الګه 5 کې نشي راتله دا نه کم طبيب ویلي نه ډاکټر ویلي نه شارع ویلي بلکې شارع دا ویلي چې اقل ما بین الحیضین 15 یوم دی. د دې مقصد دا دی چې ابن سیرین سے علم نشته دی چې د خزو پیچیده مسائل ما نه پختي بیبیانو د یو زنانه چې عالم ادارې نه تاسو ما ته دې پته نشته. البته دا خو ته پته ولګی دا کنه چې ابن سیرین په نسبانه بعد قرئها مراد د قرئنا حیض دی ولدا معنی کولې شي چې قال عطاء عن المرأة بختنة وشوى تردم بعد قرئها بعد طهرها ب5 ايام تردم بعد حیضها ب5 ايام. نو پدې کې د جمهور رائے دا چې قرأ په معنا د حیض باندې دا مذهب د صدیق اکبر دی د عمر فاروق عثمان ذو النورین علی المرتضی عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل قتاده ابو الدرداء انس بن مالک سعید بن مسیب ابن جریر امام طاووس ضحاک ابراهیم النخعی سفیان الثوری امام اوزاعی اسحاق بن راهویہ ابن عبید امام ابو حنیفه دا دوی رائے ده چې مراد د قرئنا هغه حیض د طهر نه ده. وایزوس وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا ادر افادع الصلاه فقال لا ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين ثم دي موافقات دي كنت تحتجب كي حائزة كيدين علم ديتا وصفارة فيها ثم اغتسلي وصلي باب السفرة والقدرة في غير أيام بغير دا أيام ودا حيز كي دي مخكنة عادتي داغينا بغير داراشي نو لا تكونوا حيزا دا حيز نگن لكيگي دا خود منگا مذہب دي چه دي عادت داره چه معلومه ورځې دی پاغي کې راځي او داغه نه بغیر رشد تاثر ښکار شي نو ته خلاص سقط او قدرت یادې مونږ چې داغه په خلاف په دغه میش کې نور تراشي هغه استحاز دي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت كنا لا نعد القدرة والصفة شيئا خو امام بخاری په ترجمه ته ولګوله په غیر ایام الحیض شیئا دی ایام الحیض کې کراله به حیض دی په غیر د ایام الحیض کې چې طرف ښکار تاثر شانه هغه د استحاض وګڼل شي او حیض دي نشي. باب عرق الاستحاض ذا مسمى ده فاضل. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن موسى عن ابن ابي زيد بن ابن شهاب بن نور وعن امرأة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت 70 فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. وبه حکم صده بیبي چې حایزه شي بعد الافاضه ورستو طواف افاضه نه طواف افاضه طواف زیارت طویل شي اې دې نرستو چې حایزه شونه څه ده فیصله سره را بچ کی کپاول ورځ باندې طواف زیارت کړي ده د نحر په سبا شیطان وشتل دی بلو شیطان وشتل دی نو حایزه وشته شي کنه نو خلاص شو. اوس یو خبره پاتره په واجبي کارونو کې چې را فاقد لپاره طواف وداع د مخخي واجب ده نو تاسو مخ کې ما ویلو چې هغه د حایزه نه ساقط ده نو دا کولې شي چې بلاړ شي. دا بي صفي حالات دي هغه باندې دا راغلي وې دي به طواف زیارت نه کړي دا لکه چې موږ محبوسي او بناستي ورته وینا غي کړي دی ورته وی چې راځي
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفية بنت حيي قد حادت قال بنت حيي قد حادت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا دا لکه چې موږ محبوس کې د خروج د مکه معظمه علم کلی ګوره ټکه پټکه ګوره ورته لعلها تحبسنا دا لکه چې موږ محبوسي دا خو موږ محبوسي دی لکه چې طواف زیارت نه دی کړي دا موږ محبوسي اوس بدی تناسیو علم تکن طوافت معكن ای بی بیان تاسو سره دی طواف زیارت ونه ک فقالوا بلا کړي دی قال فخرج راضی دی طواف ودا پینشتا ور علم کلی اغا ځان ته مسله ده به قال حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض ان تنفر اذا حادت وكان ابن عمر يقول في اول امر اجازه ورک شوی دی بیبیانو حایزو تنفر چلاړ دي شي د طواف صدر نه طواف رجوع طواف ودا چوته وي اذا حادت وكان ابن عمر يقول في اول امر انها لا تنفر دا بنزي انتظار بکي ثم سمعت يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن اجازه وته کړه باب اذا رات المستحاضه والطهرا قال ابن عباس تغتسل بعد الانقطاع من الحيض يا فتمس ترى شوافع رايه ولو ساعه من نهار وياتيها تغتسل وتصلي ولو ساعه من النهار وياتيها زوجها اگر که یو ساعت من نهار وي نو کې دي شری امام بخاری په نسبت باقل د طهر یو ساعت وینو وياتيها زوجها اور اطلب کوي دي ته زوجها خاوند دي اذا صلت هذا ابن عباس سے 15 ساعت من نهار راضي وياتيها زوجها اطلب کوي دي ته زوج د اذا صلت الصلاه اذا صلت کله چې مونږ کوي نو الصلاه اعظم یعنی معنا اذا جازت الصلاه التي هي اعظم چې مونږ وترواشو چې دا اعظم د عبادتو ده نو فلوتو بطريق الاولى جائز شوا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب الصلاة على النفساء وسنتها السنتها من د نفساء او من د جنازې ته اشاره ده او پاګي کې څوک وفات شي وسنتها او طریقه د صلات پاګي باندې وبه قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب ان امرأة روایت د مسلم کې راځي چې دا مکعب وا ما تفي بطن معنا في نفاسنا پر روایت کتاب الجنائز کې تصریح کړی دا چې مراد د بطن نه نفاس دی په سبب بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها داي طريقه شوذ باب وبه قال حدثنا حسن بن المدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض صوبه